زه امتي د پیغمبر یم ځکه تا نه معتبر یم چې ما نه مني کافر دی ځکه خپله پیغمبر یم زما شک ستا په سجده دی چې ګاونډ کې د نهر یم د خپل رسول دلبر و زه د خپل رسول دلبر یم ستاسو هر نبي کامران و اوس چې زه کامران کمر یم دغه ویډیو به تاسو کتلي ومي چې دا یو ملګري څه اشعار ویلي اصل خبره دا ده چې مسلمان د محمد رسول الله سلم کلمه د الله سبحانه وتعالى وحدانیت مني دې سړي ته چې کوم دی ته کافر نه شي ویلی یو حدیث کې راځي یو صحابي چې کوم دی یو کافر پسې منډه ووهله هغه چې کوم دی کلمه شروع کړه لا اله الا الله محمد رسول الله درس یې ورکړو هغه سړی مړ خبر رسول الله سلم نه راغه یا رسول الله فلانکي جنګ کې چې کوم دی کافر مسلمان شو دی چې کوم دی سرتي و نبی علیه السلام ورته لکه ولې ویا رسول الله وی د یری د وجې نه چې کوم دی کلمه ویل نبی علیه السلام ویل تاسو یې ورشلولی و دغه سړي زړه ته وشلولو چې تا وکتلو چې دی د یرې نه ویلی که نه دی په رښتیا مؤمن شوی دی چې د کوم انسان د یو شین مقصد د خبر نه په بل مسلمان باندې تهمت لګول ګناه ده الزام لګول ګناه ده تهمت لګول ګناه ده په بل مسلمان باندې تهمت لګې څلور ګواهان به راولي الزام لګې څلور ګواهان به راولي دا د نازکې مسلې دي دویم دا شاعران ته زما دا ریکویسټ دی چې داسې اشعار مه وایې داسې اشعار چې ظاهر کې خو ته چې وایې مثال طور باندې ظاهر کې چې زه اورم بل اوري بل اوري چې لکه دا خو نعوذ بالله دا خو خبره ده ورته کافر شوی نعوذ بالله داسې الفاظ مه وایه ټیک به وي د دغه ملګري الفاظ به ټیک وي ستا په نیز باندې مونږ ته هم پته نه لګي خو داسې الفاظو نه ځان ساتل پکار دی چای کې څه فایده نه وي په ظاهر چې وګورې کېدای شي دا خلک په دین باندې دومره مین دي چې بل خوا دې بونیسي په اسلام باندې دا پښتانه خاص کر مسلمانان ډېر مین دي نو دوی چې کوم دی خپل ځان نه بیا تېر دي نو داسې الفاظو نه ځان ساتل پکار دي او خاص کر هغه مسلمانانو ته به ووایم چې سوشل میډیا ملګري چې د تیزۍ نه بالکل کار مالوي یو سړي غلط کار وکړو د خپل جماعت امام سره کېنه بوله فتوا ورکړي چې یار دا ټیک دی یا غلط نه ماله پکار نه دي تاله پکار نه دي بل ملګري له پکار نه دي چې ته موږ ډار کې تهمت ولګو زه نعوذ بالله ته کافر شوی ولې کافر شوی او اذا الله منم رسول الله منم په ملایکو مې ایمان دی کتابونه چې کوم نازل شوي په هغې ایمان دی قیامت باندې مې ایمان دی مرګ ژوند باندې ایمان دی لکه کفر د څنګه وجې نه ده کافر په کومه وجه وي ټولو ملګرو ته یم چې په چا به الزامونه د کفر مه لګوئ دا ډېره زیاته ګرانه خبر ده لویه سینه غواړي څوک چې په چا باندې تهمت د کفر ولګوي ځکه بعضې علما وایي چې چا باندې ته د کفر فتوا ولګو هغې کفر نه و دغه الفاظ راګرځي په تا باندې واپس لګي الله رب العزت دې زموږ ستاسو اصلاح وکړي او دغه رور بهي ته به مو یم چې داسې الفاظو نه ځان ساته او چې داسې الفاظو چې کوم دی تشریح دې خلکو ته وکړه چې خلکو ته سترګې کولوي شي الله رب العزت دې زموږ ستاسو هر عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش قدم باندې برابر کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين